بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا. دا وخت تاسو سره د سخاکوٹ العابد ہوٹل نه نیغ په نیغه ملګرو تیر ورځو کې چې تاسو کوم پروګرام کتلی و زمونږ د هارون بچی هغه زمونږ سره ناست دی او کم چې زمونږ د دې هوټل مشر دی کم چې دوی نه یک دی هغه هم واجد بھائی زموږ سره ناست دی. کوم ملګرو چې دوی ته دا پیسې را لېږلي دي هغه پیسې به ورته هم حواله کوو خو د هغې نه مخکې زه ستاسو سره واجد بھائی باندې یو دوه درې خبرې اترې کول غواړم. په هغه ورځ هم ما وویل چې وشي خو څه د مسلې د وجې نه یا د ټیم د کمي په وجه باندې واجد بھائی مونږ سره خپلې خبرې اترې ونه کړې شوې. واجد بھائی یو داسې انسان دی هارون بچی که تاسو وینئ نو دی خپله ما تاسو ته په ویډیو کې هم ذکر کړی و چې په اووم کې سبق وایي او کله چې دو بابا په حق ورسېدو نو د دو خپل سوچ داسې و چې زه به دا سکول پرېږدم او دلته به د هوټل کې کار کوم او د هغې چې کومې پیسې ما ته میلاویږي معاوضه نو په هغې باندې به خپل وروڼو خویندو له خپلې مور له هغوی ته به یعنې دا کور له حلال رزق به ګټم او هغه خپل کور به مخ په وړاندې بوځم. کله چې واجد بھائی د دې خبرې نه خبر شو دی چې کوم به د هوټل کې ورسره کار کوي دا ورته چې بچی که ته سکول وې او که سکول نه هم وې زه تا ته هغه دیاړي پوره در کوم نو بجای د دې چې ته سکول پرېږدې سکول مه پرېږده که نیمه ورځ هم ته کار کوې نو تا ته به دیاړي ستا پوره میلاویږي خو ته سکول وایه د سکول نه بعد دلته راځه خپل 3 غنټې راځي یا 4 غنټې راځي هغه کار کوه او دیاړي خپله پوره اخلاق خپل سکول وایه چې سکول دی وي نو څه به درنه جوړ شي او په معاشره کې به مخ په وړاندې نور هم لاړ شي که په دې وخت کې ته سکول پرېږدې نو ستا نه به هېڅ جوړ نه شي. نو نن مونږ واجد بھائی د ځان سره په دې سوچ باندې کېنولی دی چې داسې خلک په دنیا کې ډېر زیات کم میلاویږي ځکه دوی د هوټل تاسو ته ښکاري خو په دې هوټل کې دا یو بچی د خپل کور سره د خپلو خرچو د خپل هر څه نه علاوه د دوی د کور لی هم اوږه ورکړې ده او دا ماشوم د ځان سره چلی چې هم د دوی تعلیم جاري ساتي او د ده چې کومه دیاړي ده د هغې نه وله زیاته هم ورکوي او بیا کار هم نیمه ورځ کوي او د روغې ورځې نه وله هم زیاته دیاړي ورکوي. چې کله یو انسان په معاشره کې داسې ښه کار کوي پکار ده چې مونږ یې اپریشیټ کړو او د واجد بھائی خو نه څه تنظیم شته نه یې ارګنایزیشن شته خو بیا هم د خپل وس مطابق دا یو کور دی دا یو بچی دی دا یو خاندان دی چې د ځان سره د اخلاص په لار سپورټ کړی دی او مونږ داسې خلکو ته سلوټ کوو سلام ورته پیش کوو چې د دوی دې سوچ ته که په معاشره کې زیات خلک هم د دې غونته بلکې ټول مونږ د واجد بھائی په شان سوچ وساتو په خپل کاروبار کې په خپل ژوند کې او په خپل چاپیرچل کې په خپلو خوشحالو کې داسې یو بچی یو یتیم بچی سپورټ کوو هغه سره خپلې خوشحالۍ شریکې کړو نو د داسې بچي پسې شاته چې کم کور وي هغه اټومیټیکلی سپورټ شو د هغوی هغه سخته زندګي د راحتي سره شوه نو ډېر زر دی چې دا بدلاو به راشي بدلاو به هله راځي چې د واجد بھائی په شانته کې خلک راپاسي او هغه په خپلو خوشحالو کې داسې بچیان سپورټ کړي. زموږ سره واجد بھائی ناست دی د دونه به هم 2-3 تپوسونه کوو خو ټول نه مخکې د بچي له چې کومې پیسې راغلي دي د دې دا لیست به ورته حواله کوو او پیسې به هم مونږ واجد بھائی ته حواله کوو هغه وایي چې د ویډیو نه بعد 2-3 کسانو د هوټل ته هم پیسې راوړي دي هغه هم د دوی سره پرتې دي وایي چې دا به انشاءالله ټولې پیسې د دوی مور ته حواله کوو او چې دوی بیا مخکې ځان له داسې کولی شي چې هغه پې د دوی په ژوند کې لږ ډېر نور هم سهولت راتلی شي او زموږ بیا هم کوشش وي که تاسو به خپله هم راځئ د هارون بچي سره میلاویږئ نو سخاکوٹ العابد هوټل کې دی دلته کې وي د ماسپښین نه بعد دی سکول ته ځي او د سهارې دی د 8 بجو نه واله تر 12 بجو پورې دلته ناست وي. ښه ملګرو زموږ سره چې کوم ملګرو تعاون کړی عمران بھائی ته بریاض کې عارف اکرم صاحب 100 ریال ارگا بھائی 50 ریال ابو فہد سے 50 ریال شاہد سے 50 ریال لاسٹ نمبر ہے زنگ سرا 67 16 200 ریال لاسٹ نمبر زنگ سرا دے 25 21 120 ریال سکندر او داغه ملګرو 70 ریال لاسٹ نمبر زنگ سر دے 54 49 60 ریال او بیا زنگ سر لاسٹ نمبر دے 36 58 200 ریال بیا زنگ ابرار بھائی ته په جده کې حواله کړی دی پیټو در اورور دی زنگ 100 ریال ملاکنڈ بھائی 50 ریال او سردار استاد ته حواله کړی دی 30 ریال بیا پلکنا صاحب ته ریاض کې چې لاست نمبر دی 482 100 ریال شہزاد صاحب ته پس ریاض شمیسی کې سید خان صاحب حواله کړی دی 100 ریال او دین علاوه سرتاج صاحب ته چې حواله کړی په دوبۍ کې ریاض الله ماما چې د کوارټ سیمې سره تعلق لري 100 ریال بیا سمیع الله بھائی ته په دمام کې حواله کړی دی مراد صاحب 80 ریال او خالد خان ورته بالحصا کې 100 ریال بیا زموږ د پاکستان لیست چې یو نامعلومه رور دی هغه موږ ته 1000 روپۍ را لېږلي په ایزي پیسه چې هغه زموږ سره خپل څه تعارف نه دی کړی خو بس کال یې کړی او نوم یې نه دی ظاهر کړی 1000 روپۍ او تیمرګره کې یو پیټرول پمپ کې موږ ته سردار صاحب 1500 روپۍ را کړي او محمد علي صاحب د عمان نه 5197 روپۍ دا زموږ د ټول ډونر لیست چې په دې کې پاکستان نه کمی پیسې راغلي وي او عمران صاحب ته د ریاض نه ابرار بھائی ته په جده کې فلکناز صاحب ته په ریاض کې شہزاد بھائی ته هم په ریاض کې سرتاج صاحب په دوبۍ کې او سمیع الله ته په دمام کې چې دې ټوټل پیسو نه جوړې شوي دي دوی سره 51337 روپۍ چې 5000 روپۍ هم دې ماشوم ته مخکې ورکړې وي د دوی زموږ سره بقایا پاتې شوې 46337
دا بنګه واجد بھائی ته حواله کوو، خو دې نه مخکې د دونه به یو دوه تپوسونه کوو چې واجد بھائی په کم بیس باندې ده ته دا خبره کړې وه چې یعنې ته سکول جاري وساته، سکول مه پرېږده. ولې ده د سکول نه پرېښودو سوچ ساتلی او دوی ته داسې څه مسلې راغلي او واجد بھائی د خپل طرف نه دې ماشوم سره څونه وایي هغه به هم ستاسو سره شیر کوي. السلام علیکم واجد بھائی. وعلیکم السلام. واجد بھائی د دې ماشوم په دغه باندې خو ما خبرې اترې وکړې او مخکې ډېر لیدونکي ډېر کتونکي دي، ستاسو غونته کې خلک خو په معاشره کې ډېر کم دی او موږ یې اپریشیټ کوو داسې خلک. د ستاسو نه بدلاو راځي، بدلون هم داسې جوړېږي. د دې ماشوم په حقله، د دوی په کور په حقله او دی چې کوم دلته کار کوي د هغې باندې تاسو څه وینا کوئ لیدونکو ته؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه اول د اخلاص ویلفیر د ملګرو او د هر هغه کس کم چې هم په دغه توګه باندې د داسې قسمه یتیمانانو ماشومانو سره د خپل وس مطابق څه قسمه امداد هم کوي، د هغوی د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم. دویمه خبره دا ده چې هارون زمونږ سره بحیثیت مزدور نه بحیثیت یو بچی په شان کار کوي او کار هم د ده والد صاحب چې کله حیات و یعنی جمدی و نو هغه به دې رالیږو چې د سکول نه بعد به دې تاسو سره وي، ځکه چې معاشره غلطه ده، هسې نه چې دې اخوا دې خوا ګرځي او نور په نورو اخته نه شي چې د دن یو کارآمد انسان جوړ شي. نو په هغه وخت کې به دله مونږ د پاکټ مني په شکل باندې لږې شانتې پیسې ورکولې. په دغه دوران کې د ده والد صاحب بیمار شو، هغه د پیشې نه ګیلکار و، شفي نومېدو او بیا وفات هم شو. د وفات نه بعد چې کله دوی تدفین وکړو نو یو 13 ورځې بعد د ماشوم رالی دی زما سره یو ځګي نه را روانو په ګاډي کې. نو ما ورته زویه څه پوزیشن به مخکې به څه کوو؟ نو دا وی چې یاره زه خو نور سبق نشم ویلی ځکه چې نه زما سره فاینانشل سپورټ کې څوک شته، نه زما تره شته داسې تکړه ترونه یې شته دي چې هغوی هم ورسره خپل لاس کوي. خو لکه غریبوالی دی، غریبي ده، خپل کور چې سړی ورسوي نو بیا داسې قسمه یو ټیک ټاک کور سپورټ کول دا د یو غریب سړي دپاره ډېر ګران کار دی. نو ما ورته ویې بیا نو وایي زه به سبق پرېږدم. ما یې نه زویه سبق به وایو، سبق به وایې، ستا نور وروڼه خویندې به هم سبق وایي او ستا نه چې څونه ټایم فارغ وي 3 غنټې 4 غنټې 5 غنټې به ته زموږ سره په دې هوټل کې بحیثیت د مزدور نه بحیثیت د بچي به زموږ سره. او ما یو سوچ دام کړی چې یاره زه د ده سره زه د ده فیملی د ده فاینانشل یا د خوراک څښاک څونه سپورټ چې دا زه داسې هم کولی شم. الحمدلله دا الله تعالی په ما یو پرځونه ده او د الله تعالی په ما یو رحم دی چې زما نه یو داسې زما غوندې یو غریب سړي نه یو ګناهګار سړي نه داسې یو کار واخلي چې زه پې بل ماشوم یا د ماشوم داسې یتیمانان سپورټ کم. خو زه د خپل الله تعالی لاک شکر ګزار یم. ما ذهن کې دا راغله چې دی به په دې اړه کې دا وایي چې یاره دا واجد چې دی به دا موږ له یا خیر راکوي یا زکات راکوي یا صدقه راکوي. نو ما یې نه دله به ورکوو د ده دیاړي ښه پوره څنګه چې یو نارمل دیاړي ما خپله دیاړي اخلي دغه شانتې بهارون هم زموږ نه هغه دیاړي الي کو دې 2 غنټې کار کوي کو دې 3 غنټې کار کوي. کار هم داسې نه کوي، زموږ د هوټل درون کار دی دا ماشومان نشي کولی. خو بس دی په هوټل کې اوړي راوړي کور ته څه څیز لیږلی یا څه سوال جواب چاته کړی د ده نه مونږ هغه کار اخلو. نو ما دله زه دیاړي ورکوم، دله زه پاکټ مني ورکوم د سکول لپاره او زه یم چې د ده اړه کې دا نه راځي څنګه زه په بحیثیت زه بنیادي طور په خپله یو مزدور یم او انسان چې د خپلې لاسو ګټه وخوري نو د هغې ګټې یو ډېر بیل خوند دي. نو دغه شانتې زما اړه کې راغله چې دی به دغه شانتې د خپلو لاسو دا ګټه خپلې مور له وړي او دا به په دې شکل خوري چې دا ما ګټلي پیسې دي، دا زما سره چا په خیر زکات کې یا په صدقه کې څه امداد نه دی کړی، دا زما د لاسو خپل مزدوري ده. نو زه بیا هم ستاسو شکریا ادا کوم او ستاسو د دې ستړی چې څونه ریسپانس میلو شو دا ما په خپله مو لیدو، دا زما نورو ملګرو مو لیدله، زما نور ملګرو هم دلته د سره ډېر تعاون کړی دی او دا د الله تعالی د رضا دپاره مونږ دا کار کوو، نه په دې چې یاره مونږ د یا په سوشل میډیا یا په میډیا باندې څه داسې قسمه څه ووایو یا د مونږ څوک ویني. خو زه هر هغه کس له دا میسج ورکول غواړم چې په دې معاشره کې په دې چاپېرچل کې زموږ سره د هارون غوندې د هارون په شانتې نور هم ډېر داسې یتیمانان ماشومان داسې خلک هم شته دي کو یتیمانان نه وي، مور پلار غریبي بیماري ورته په کور کې داسې بیماري انسان دې په ځان والي چې په سر نه رسي، د خو خلکو نه په سر نه رسي. نو مونږ وایو که مونږ هغوی سپورټ کړو نو دا به د الله تعالی په زموږ سره ښېګړی، ځکه چې دا هر څه چې زموږ نه کېږي دا د الله تعالی په رضا کېږي او هر څه چې مونږ کوو دا د الله تعالی د رضا دپاره کوو. نو هیله لرم چې الله دې زموږ نه خوشحاله شي او الله دې نورو خلکو له هم داسې توفیق ورکړي
چې د داسې قسمه ښېګړې د داسې قسمه خلکو سره وکړي کوم چې د دې ښېګړو حقدار وي. ډېره مهرباني. ها دا واجد صاحب تاسو خبرې اورېدې. واجد صاحب د دې ماشوم چې کومې پیسې زنګ سره بقایه دي نو دا زه تا ته حواله کومه، دا به تاسو دې کور ته ورسوئ. او زما په چم کې زما په مالت کې به داسې حاجي وي چې هغه به 15 یا 14 یا 20 یا 18 حجونه هم کړي وي، خو ما ته د هغې حاجي نه د خپل هغې مشر نه چې کم ځان ته د علاقې حکمران وای، کم ځان ته مشر وای چې زه د پښتنو مشري کوم، د هغې انسان نه زه درون او د ستاینې وړ واجد صاحب په دې ګڼم چې د یو داسې کور له سپورټ ورکړی دی چې بغیر لالچه د یتیم بچي چې کم سخته وه هغه یې نیمه کړي دی، د هغه سره خپلې خوشحالۍ نیمې کړي دی او هغه یې سپورټ کړی دی. او چې هر کله یو انسان داسې ښه کار کوي نو انشاءالله چې د اخلاص ته طرف نه مونږ ځو هغه به دنیا ته ښیو چې او دا یو انسان دی چې داسې یو ښه کار یې کړی دی، یو کار یې خیر یې کړی، په دې سوچ نه چې مونږ هغه ته د هغې خو یو بدله ورکړو د ویډیو په ذریعه، بلکې په دې سوچ چې شاید چې زمونږ د نظر نه داسې بچیان لرې وي او مونږ خلک د خپل سوچ بدل کړو، د واجد بھائی په شان سوچ جوړ کړو نو دا معاشره به ډېره زر بدله شي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ ملګرو، ستاسو ژوند ډېر قیمتي دی. د کیمرامین عمر سره الیاس سهارا له ورکوي اجازت، د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.